حسن بصری رحمه الله ډېر لوی بزرګ پاتې شوی، ډېر لوی محدث هم د یو شاګرد وه، د هغه یو زوی ډېر نافرمانه، دومره نافرماني به یې کوله چې کله یو هلک ته مال د پلار نه پاتې شو، یکلوتمې نور څوک نه یوازې، او هغه که ډېر هم تمنې کې نو هغه د مال او دولت هر څه چې نو هغه به خپل عیش عیاشۍ کې نښتی و. دا ښځه به تله د پردې شاته به یې د حسن بصري رحمه الله درس اورېده. نو یو ځل دا زوی به یې کله راوسته او کله به یې حسن بصري صاحب بوتلو، خو هلک وایي مړه ما سره مال دولت شته، زه پیسو کوم، زه به دا فحاشانې دا عیاشانې کوم، خو په دې شیزونو کې ګورې سکون او اطمینان نشته. څومره اطمینان چې الله د دې دین په دې خوږو کې ایښی دی، د سنتو په دې زندګۍ کې ایښی دی، دا اطمینان په عیش او عیاش او په دې شیزونو کې نشته دی. نو هغه چې کله حسن بصري رحمه الله راغوستو، هغه د کیلولې وخت و، غرمې آرام ټیم به یې کولو، نو ورغه ورته وی د الله نیوکه ډېره سخت نو دا هلک الله راونیوه، څه مرض کې مبتلا شو، بس د جدای وخت دی. مور ته وی استاذ ته دی وی چې راشي اخري کلمات راته وی، د شهادت کلمه دی راته وی چې الله را لمرګ ایمان سر راکړي. حسن بصري صاحب لجتل هغه آرام کولو، ورته نه دی زوی سمېږي، زه دې تنګ شوم دله او نه درځم. مور یې په سرو سترګو په ژړا راغله، ورته وی ما درته ویل نه چې زما د دې استاذ خبره ومنه، ته د هغې نه مرستو شي، نن مې استاذ هم د راتګ نه انکار وکړو، هم نه راځي. خو وی مورې وی زه چې کله مړ شمه نو دا لوپټه به دې زما په دې مرۍ کې واچې او په دې لارو کوڅو کې به مې راکاږې، او خلکو ته به وې چې دا د الله مجرم دی، د الله نافرماني کړو، د رسول الله مبارک خبرې نه دي منلې، او ما به د مسلمان په هدیره کې هم نه ښخې، ځکه چې ما ته کم عذاب ملاویږي نو